والسلام فرمایي چې للصائم فرحتان روزه نیونکي د پاره دوه خوشاله دي یو د روزه ماتي په وخت ده یا دا دویمه معنا چې د اختر په ورځ باندې د لپاره خوشحالي ده دا خوشحالي ده څه ده دا خوشحالي ده د مغفرت د پروانې د میلاوېدو د مغفرت د پروانې د میلاوېدو ته پروانه میلاو شو چې ته جهنم نه آزاد شوې ستا مغفرت وشو ته وبخلې شوې په دې باندې د انسان څه کوي خوشحالي کوي وس زمونږ د بارا تعلیمات څه دي کله چې زما په زندګۍ کې زه مسلمان یم او زما په زندګۍ کې ماته خوشحالي حاصله شوه نو زما د پاره حکم څه دی چې زه په خوشحالۍ کې څه کوم ستا د پاره حکم دا دی چې لاړ شه او ټوپک راواله او د اختر میاشت ولیدې شوه او ډزي وکړه هوایي فایرنګ وکړه ټیک ده که نه او بھائی مسلمانان یو که نه خوشحالي مو مناو او د خبره زما خیال تاسو نه رسي خوشحالی موقع راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا خوشحالي ملاویږي د روزو نیونکي ته نو د خوشحالۍ طریقه څه ده چونکې مونږ خو آزاد یو مونږ خو د چا نه منو مونږ په هغه ځای کې د ملا منو دین منو شریعت منو په کم ځای کې چې زما د نفس خواهش نه وي خو چې په کم ځای کې زما د نفس خواهش راغی نو بیا نه ملا منم نه دین منم نه اسلام منم بیا هر څه شاته مړه ما زو عادت دی زه به کې بیخي څه نه کوم زه به کې بیخي څه نه کوم نو وکه به کنه په خپل هم ګډ شه خزه دی وګړه واړه وګړه ځکه چې پتا خوشحالي راغلی ګر مونږ له خوشحالۍ په معنی او مفهوم نه یو پوهې چې خوشحالي څه ته وایي خوشحالي دې ته وایي چې د الله رب العزت د طرف نه تا ته نعمت حاصل شو تا ته نعمت حاصل شو د نعمت شکریہ ادا کا یو دا بالفعل یو دا بالقول بالفعل خپل هيئت داسې جوړ کا خپل کار داسې وکا کم نعمت ته حاصل شوی دی په هغه شزونو کې استعمال کا او کم باندې چې منعم خوشحالي کی چا چې پتا احسان کړی دی وس الله رب العزت پتا باندې احسان وکړو د رمضان مبارک د روزو توفیق یې درکو وستا روزي ونیوي دا الله رب العزت عبادت دی وکړو وس چې عبادت دی وکړه نو خوشحالي رااله ستا مغفرت شو نو وسته داسې کار وکړه چې الله به خوشاله شي نو ستا په دې ډزو باندې به الله رب العزت خوشاله شي ته چې هوایي فایرنګ کوي که نه هوایي فایرنګ ته کې او ډزې کې نو په دې به الله او د الله رسول خوشاله شي او که دا اول نمبر خو دا د پیسو زیاده اسراف دی ته ډزې کې هوایي فایرنګ کې نو دا کم کارتوس چې ته راوړې او ډزې د دې په ځای باندې ته داسې وکړه سرسایه په صحیح طریقه باندې ورکړه سرسایه په صحیح طریقه باندې ورکړه زمونږ خلکو صرف غنم لیدلی دی وړی لیدلی بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه صرف غنم او وړو ورکول نه د دینه سرسایه ورکول چرته ما دې سینر سړی ونیل چې هغه راغی چې مفتی صاحب زه سرسایه ورکوم خو د کجورو په ریټه ورکوم زه سرسایه ورکوم خو د بادامو په ریټه ورکوم زه سرسایه ورکوم د وسکو په ریټه ورکوم دې به کې تکړه سړی چرته رانه ټول بس دغه یاره مړه زه 90 کې جزو به 100 ورکم 100 کې زه به 120 ورکم دغه د صرف مونږ دې دراسو ته چې د کالتوس کله ډزې کنه نو په دغه وخت کې سوچ وکړه چې بای د کالتوسو فائدہ څه ده هر کار چې مونږ کوو د هغه په نتیجه باندې په ریزلټ باندې سوچ کوو نو د هوایي فایرنګ اولنې نمبر نقصان دا دی چې ته اسراف کې د پیسو اسی ضیاء کې او دې باندې الله رب العزت تپوس کوي ولې دې ځای کول ته دې زما روزي نه ولې ډېر خوشاله شوم وای ته پته چې ستا روزي قبول شوې دي او به سړی ته پته یې کنه چې زه پاس شوم او زه فیل شوم ها موږ په سکول کې وکنه کله چې پاس شو زمونږ بایو مشراو موږ ته اول 2 رکعات نفل وکړي اول 2 رکعات نفل وکړي شکرانه چې الله ستاسو شکر دی چې تاسو په امتحان کې پاس کړم
نو ځینې واړه به داسې وو هغو به پټاس ډزوله پخوا به پټاس به وي اوس بمان دي پخوا به پټاس وو نو دا پټاس به ډزوله نو هغه ته به پته ولګېده چې زه پاس شوم خو آیا تا ته په رمضان مبارک کې دا کوم روژه تېره شوه تا ته پته ده چې زه پکې پاس شوم ستا زړه مطمئن دی چې زه پاس شوی یم که د دغه هوایي فایرنګ دا ګولۍ اوچته لاړه دا خو به راغورځېږي که نه وایي پوا خو نه بانډه کېږي دا به راځي د چا په سر باندې به لګي ټیک ده که نه اوس د چا په سر باندې ولګېده نو دا سړی وفات شو یا زخمی شو نو د دې قاتل څوک دی دغه هوایي فایرنګ والا دی نو د رمضان مبارک روجې نیول دا خو ستا ذاتي فعل دی ستا نه به دې تپوس کېږي ستا ذاتي تا ته ترقي ده تا ته فایده ده ستا اجر و ثواب سوا کېږي خو هوایي فایرنګ دی وکړو او بل انسان د دې د وجې نه څه شو قتل شو نو اوس د دې جواب بیا څوک ورکوي ته به ځان په دې خلاص کړي چې ما روجې نیولې وي نو لہذا د فایرنګ نه خپل ځان وساتو ځان بچو